أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الطور شروع شو او د دینه مخکې چې کوم سورتونه سورة الذاریات یا حجرات وغیره تیر شو نو گویا دا د هغې تتمه ده د هغې پورووالی دی. هغې کې دوه غټ مضامینو درې او دام په هغې کې به زیادت دی. یو مضمونو د الله رب العزت وحدانیت، دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت، دریم نمبر مضمونو قیامت، وقوع قیامت. نو دام هغه مضامینو کې لګیا دی. الله رب العزت فرمای په مکه معظمه کې را نازل شوی. الله فرمای والطور او قسم دی په طور غر باندې. ما درله ویلي چې د فقه مسله ده چې د انسان د الله نه علاوه په بل چا قسم نشي خوړلی. حدیث کې راځي چې چا د الله نه علاوه په بل څه باندې قسم وخوړ فقد اشرک، د شرک وکړ. نو د الله نه ما سوا به په بل څه باندې قسم نه خوري. او الله رب العزت ته اختیار دی په هغه ته قاعده کلیه نشي لاګو کولی چې ته به دا کې نه. خو الله رب العزت ته خالق ته مالک ته رازق ته ته د هغه په اختیار کې ستا هر څه د هغه په اختیار کې هغه چې څه غواړي هغه کولی شي. په څه باندې قسم خوري هغه ته اختیار دی. نو دا غر ډېر عزتمند دی، تور غر، کوه تور چې څه ته ویلی شي. او ځکه عزتمند دی چې د الله د یو ولی د الله د یو پیغمبر د هغه پې قدمونه لګېدلي دي. او سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام به په کوه تور غر باندې الله رب العزت سره کلام کو، د الله سره به خبرې کولې. نو دغه کوه تور غر چې دی په هغې باندې الله قسم وي. الله وی والطور او قسم دی وي په هغه کوه تور غر باندې. حدیث شریف کې راځي وی دجال به چې آخره زمانه کې کله راشي نو دی به د دنیا ګوټ ګوټ ته ځان رسوي، هر ځای ته به ځان رسوي، خو څلورو ځایونو ته به دی نه ځي. یو به کوه تور غر ته نشي تللی، او یو به مکه معظمه او یو به مدینه منورې ته نشي تللی، او څلورم نمبر چې دی دی به بیت المقدس یعنی په هغې کې چې دا کومه مسجد دی هغې ته به مسجد اقصی چې کومه ده هغې ته به نشي داخلېدی. دی به داخلېده غواړي خو فرشتې به دغه ځایونو ته نه پرېږدي. نو الله رب دغه غر دا ډېر عزتمن غر دی. الله رب العزت پې قسم خوري. چې قسم پې الله خوري معلومه دا شوه چې ډېر عزتداره غر دی. الله وایي والطور و قسم دی وي په طور غر باندې، و کتاب مسطور او په کتاب لیکلی شوي باندې. نو کتاب لیکلی شوي باندې الله قسم خوري. یا خو مخکې تذکره د موسی علیه السلام وشوله. نو د دې نه مراد تورات شریف دی چې الله رب العزت وی قسم دی په څه باندې؟ په تورات مبارک باندې. یا د دې نه مراد چې دی لوح محفوظ دی. الله رب العزت فرمایي چې قسم دی وي په لوح محفوظ باندې چې هغې کې د بابا آدم علیه السلام نه راواخله تر اخره پورې د ټولو تذکره ده. هغې کې د کائنات د اول نه واخله تر اخره پورې د ذرې ذرې حساب کتاب هر څیز پکې پروت دی چې داسې به کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي. یا هغه ته هغې باندې قسم دی. یا و کتاب مستور نه مراد عام کتابونه د الله رب العزت دي. صحیح علم الله ته معلوم دی، خو عام طور مشهوره دا ده. او داسې راځي چې 104 کتابونه دي، صحائف وغیره ورسره. او یا و کتاب مستور نه لا حول ولا قوة الا بالله. یا د و کتاب مستور نه عملنامه مراد ده. څه مراد دي؟ عملنامه مراد ده چې ستا به پکې هر څه لیکلی شوي. نو هر یو چې ته تاخلې ښه تفسیر دا دی چې تورات ته مراد دی. او بیا دا نور تفسیرونه پې پټ کېږي هر یو په خپل ځای باندې. نو والطور قسم دی په طور غر باندې، و کتاب مستور او په کتاب لیکلی شوي باندې، فی رق منشور په هغه پاڼو خورو شو کې. رق اصل کې ویلی شي چمړه باریکه،
باریکه چمړه چې کومې چونکې هغه ټایم به لیکل دغه وغیره خو لازمي معنی چې بیا کې نو په کاغذ کشاده باندې په کاغذ پراخه باندې نو فی رق منشور په هغه کاغذ خور شوی باندې خور شوی باندې په هغې باندې قسم وي والبیت المعمور او په هغه کور آباد کړی شوي باندې قسم وي نو یا خو ته کعبه د ملایکو مراد ده چې بیت المعمور دی او هیڅ وخت له هغې کې طواف نه ودرېږي هیڅ وخت له په کائنات کې چې هغه پیدا شوې ده او تر کومې به وي الله چې غواړي نو هیڅ وخت لا په دغه کعبه مبارکه د هغې چې کومه ده بیت المعمور په دې کې طواف نه ودرېږي کعبه مبارکه کې بیا هم ودرېږي چېرته د څه وجې د مونځ د وجې ودرېږي چېرته چې دی نو د باغیان ماغیان قبضه وکړي اگر چې خلکو کې وجه یو مشهور شي وجه مختلف کیدی شي نو هغه د هغې د وجې طواف مواب ودرېږي خو دغه بیت المعمور دا طواف چې دی دا هیڅ ذرې دپاره هر وخت او یا زره فرشتې پکې طواف کوي او حدیث کې راځي قیامته پورې به د هغې بیا نمبر رانشي نو دغه ته یا مراد دی نو والبیت المعمور په هغه کور آباد کړی شوي باندې والسقف المرفوع او په هغه چت اوچت کړی شوي باندې ارتفاع اوچت کړی شوي باندې نو د دې نه مراد اسمان دی الله رب العزت اوچت کړی دی زمونږ او د اسمان ترمنځ څونه فاصله ده بیا د هغې یو اسمان تر بل بروایتین لکه 1500 کاله چې دی د نوري کال په حساب باندې چې دی نو دا څه شی ده فاصله ده د سترګو د رب په حساب باندې بیا د هغې نه چې دی نو د یو اسمان نه تر بله پورې 1500 کاله چې دی نو فاصله ده وغیره نو والسقف المرفوع او په قسم دی وي په دا ټول قسمونه دي قسم دی په تور باندې قسم دی په کتاب مستور باندې قسم دی په هغه پاڼه پراخه کشاده باندې او قسم دی په هغه کور باندې چې آباد شوي او قسم دی په هغه چت باندې والسقف المرفوع قسم دی په هغه چت پورته کړی شوي باندې چې اسمان دی والبحر المسجور او قسم دی په هغه دریاب ډکړی شوي باندې چې یا ډکولی به شي نو والبحر المسجور او قسم دی په څه باندې په هغه دریاب باندې چې هغه څه شی دی هغه د اوبو نه ډک دی په هغه سمندر باندې یوه معنی شوه بله معنی دا شوه چې قسم دی په هغه دریاب باندې چې ګرمو اوبو والا دی چې ګرمو اوبو والا سمندرونه دي هارد واټر چې څه ته ویلی شي وغیره یا بحیر عرب یا نهر سویز او یا دغه شان چې دی د بحر الکاهل وغیره بعضې چې راځي دغه ته مراد دي نو الله رب العزت فرمایي چې په دغې مې د قسم وي یا الله وی والبحر المسجور نو په هغه اوبو په هغه سمندرو مې د قسم وي چې اول به جوش ورکړی شي راګرم به کړی شي او بیا به دا اوچولولی شي چالو به کړی شي لکه تایید د قرآن د نورو آیاتونو نه کېږي وروستو به راشي الله یې توفیق راکړي الله وی واذا البحار سجرت هر کله چې دا اوبه ګرمې کړی شي بل صورت کې ورپسې نو چې ګرمې کړی شي نو بحر منجمد د شمال او بحر منجمد د جنوب دا به سره چې دی جوش وخي یا دا سایبریا وغیره دغه چې کوم دی واذا البحار نو الله وی چې کله جوش وي ګرمې کړی شي نو واذا البحار فجرت نو چې ګرمې کړی شي نو بیا به روانې کړی شي دا به اوښلولی شي بندونه او روانې به کړی شي دغه اوبه دغه ته بعضې مراد اخلي والبحر المسجور نه نو چې کله دا اوبه ګرمې کړی شي اوبه ګرمې کړی شي نو هغه چې دی یعنې اوس هم چې کوم د انور چې وي کومې شعاګانې او کوم ځای کې د ګیس دا چې کوم دی د اوزون دا چې کوم څیز دی دا کمزوري شي یعنې کمزوري کېږي څومره نو دومره به په د انور هغه شعاګانې ډایرکټ په ډایرکټ نورو کائناتو ته دې څیزونو ته متوجه کېږي نو هغه اوبو ته هم چې متوجه کېږي نو دغه اوبو کې به انقلاب راځي تسخیر به په اوبو کې راځي نو چې کله په اوبو کې تسخیر راځي نو په دې زیاتېدو سره به په قره د اوبو کې چې دی اوچتوالی راځي چې اوچتوالی راځي نو دا به چې دی بیا څه کوي دا به چې دی د عالم چې دی بیا ډوبوي او د ظالم زامنو په تحقیقات هم کړي دي لومبنۍ به کمې ځمکې چې دی دا لاندې کوي نو بیا به چې دی په اسټرالیا کې به غالبا سیډني دا به چې دی لاندې کوي او په امریکا کې غالبا فرانسیسکو دی که څه شی دی کوم ځای دی دغه به پکې کوي او په برطانیه کې به چې دی لندن
دا به لاندې کوي ځکه چې دا په ټول عالم کې چې دي دا ځایونه په ځمکه باندې یعنې دا ښکته ځایونه دي نو دا به لاندې کوي نو والبحر المسجور او قسم دی په هغه دریابونو باندې چې کم دریابون دا سمندر به ګرمې کړي شي او بیا به روانې کړي شي یا والبحر المسجور او قسم دی وي په څه باندې قسم دی په هغه سمندرو باندې چې ډک به کړي شي یا په ډکو شو سمندرو باندې قسم وي نو ان عذاب ربک یقینا عذاب د رب ستا لواقع دا واقع کیدونکي دي د الله رب العزت عذاب چې دی دا واقع کیدونکي دي نو د الله د عذاب نه به تا څوک بچ کوي الله به دې بچ کوي دا خو وایه که نه د عذاب نه به دې څوک بچ کوي الله رب العزت به دې بچ کوي نو د روژې مبارکه میاشت ده الله دې په خپل فضل او کرم سره موږ ټول مسلمانان د خپل عذاب نه بچ کړي نو الله فرمای ان عذاب ربک لواقع یقینا ستا د رب عذاب داسې شی دی واقع کیدونکي دي ما له نه به وي دی لره من دافع څوک دفع کوونکي دا لاسه کې ما له من فرا د چا دپاره به دا یعنی اختیار نه وي دا به چې دی وس کې نه وي چې هغه صرف د دې نه منډه کدرې وي فرار دې شي نو ما له من دافع نشته نه به وي دې لره څوک دفع کوونکي نو که په دنیا کې عذاب درکړو د ځنکدن په وخت کې درکوي قبر کې درکوي آخرت کې درکوي د هغه اختیار دی مالکي یوم الدین دی او د ورځې د ژوند چې دی د دې ورځې د دنیا د دې مړ سره اختیار دی نو د هغه اختیار دی که په هر ټیم باندې عذاب درکوي نو د دې وجې فرمایي ما له من دافع نو د الله نه به سوال کوو چې خدایه پاکه ما په دنیا کې عذاب راکوه او ما په آخرت کې عذاب راکوه سوال به کوو د الله نه دا مبارکه میاشت ده یوم تمور السماء الله رب العزت فرمای اے یوم تمور السماء اے یوم ترتعد السماء مورا اے کله چې د اسمان چې د ترتعد دی ته ویل شي چې ته په یو سیز که خیال هم کړي په دې تختو باندې چې سړی ډیر ولاړی نو هغه اواز شانتي کوي هغه جول شانتي چې په کوم سیز کې نو هغه اوازونه معمولی اواز کې د تختو هغه خپل نو دک شان د اسمان چې دی د فرشتو نه ډیر ډک دی دغه اسمان نو الله رب العزت فرمای د قیامت پر ورځ به یوم تمور السماء کله چې حرکت وکړي د اسمان مورن په حرکت کولو سره اسمان به حرکت شروع کی وتسیر الجبال سیرا او دا غرونه به روان شي په روانېدو سره غرونه به چې دا به وچلېږي داسې به والوځي حدیث کې راځي یا وروستو آیاتونو کې را روان دي بیا الله یې توفیق راکړي لکه څنګه چې د هسې دا خاشنه ماشنه الوځي څنګه چې دا مالوچ وغیره الوځي معمولی څیزونه مراد ته دغه دی دکه شان به دا غرونه چې دا په هوا شي ختمه به شي کیسه ځمکه به چې یو شانوالي طرف ته روانې یا وتسیر الجبال سیرا او سبوشي او به چلیږي دا غرونه په چلیدو سره نو فویل چې دا هر څه وشي نو په دغه وخت باندې دا به څنګه وشي اسمان به بنور شي الله به غوسه شي هر څه به راغونډ کي د سپوږمۍ کیسه به روانه شي فویل بس هلاکت دی یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د هغه د دروغجن ګڼونکو دپاره چا به چې قیامت دروغجن ګڼن الله رب العزت فرمایي په دغه ورځ د دې دپاره سره هلاکت دی الله هم دې دغه خلکو نه بچ کي الله وایي دا کوم کسان دي الذین دا هغه کسان دي چې هم دوی فی خوض یلعبون د دنیا په گپ شپ کې لوبې کوي د دنیا په گپ شپ کې لوبې کوي الذین دا چې دي هم هغه کسان دي فی خوض یلعبون چې په دنیایي خبرو کې څه کوي لوبې کوي په لوبو کې اختر یا لکه ته ورله ووایه چې د هر شي نه ګپ مه جوړوه نو دې د اسلامي خبرو نه هم ګپ جوړوي او دنیا کې به صرف ګپو شپو پسې شوي ټوکې ټکالې کوي صرف او صرف دغه کې اخته او په دې کې ته سالړ شي نو الله رب العزت فرمایي چې دا دغه خلک ته الله هم دې دغه نه بچ کی بیا الله فرمایي یوم په دغه ورځ باندې یدعون چې دی به په زور راخکلی شي الی نار جهنم هغه اور د جهنم ته هلکه اور لره څوک په خپله ورځي نه ورځي که نه نو په زوره به دي که کولی شي الله هم دې بچ کي الی نار جهنم اور د جهنم ته دعا په زوره راخکلو سره
یا په زور دیکه کولو سره بله معنا وکړه. الله وایي یوم په دغه ورځ باندې یدعونه چې په زوره به دیکه کولی شي دوی الی النار اور ته الی نار جهنم هغه اور د جهنم ته دعا په زور دیکه کولو سره ښه الله رب العزت ته موږ بچ کی. بیا الله فرمای الله ولوی هذه النار دا هغه اور دی دا اور دی التی هغه کنتم چې تاسو وی به په دې سره تکذبون چې دروغم غنه دی لره نو تاسو خو دا اور دروغ غنه کنه تاسو خو دا د ځان لګی سیدی دا خواسی چې دا زړی کی سیری او دا خو زمون پلان نکتم خلکو وی چې اور دی او پلان کې شي دی ډینګ هیڅ هم نشته داسې د ځان نه خبره ده. نو الله رب العزت فرمایي په هذه النار دا اور دی التی ها کنتم بها چې تاسو وی په دې سره تکذبون دروغ غړون کې. نو افسحر هذا اپا کذب هذا آیا دا دروغ دی آیا دا اور دروغ دی ام انتم یا تاسو لا تبصرون تاسو لیدل نشئ کولی. اوس هم خو د ما ټکانې لراغلل کنه اوس خو پوه شئ عقل هم کار وکړو. نو آیا دا اور دروغ دی چې تاسو ته به خلکو خبرې کولی یا دا جادو ده ام انتم لا تبصرون یا تاسو نه وینئ دا درته هسې اور ښکاري. بیا الله فرمای اسلوها ورته ویل شي اسلوها ادخلوها داخل شي جهنم ته فاصبروا صبر کوي او لا تصبروا یا صبر نه کوي که صبر کوي او که نه کوي سواء علیکم دا پتا سدي برابر دی کاکا. الله ورته وی اوس خو جهنم هم زیری ما د الله پیغمبران درو لګل ما د لوی د دنیا په سړی باندې آفات او بلیات راځي په سړی باندې مصائب راځي په سړی باندې فراخ وخت راځي په دې ټولو کې د الله امتحان دی. دا بنده په د پراخه په وخت کې کرانیږي شو دا که په د سختی را لدی رانیږي شو خوشحالي پر اله که خدای او پیجندو غم پر راي که خدای او پیجندو امتحانات پر راځي که خدای او پیجندو د ژوند مشکلات رال که خدای او پیجندو د عزت مسائل راغله کماته چرته لاس اوچت کو د بوزدلې وخت پر راي کماته لاس اوچت کو. نو چې په کم یو حالت کې ته الله ته ورنږدې شوې الله ته د لاس اوچت کو نو الله به دې بیړه پار کی. الله دې او پیجندو د الله شنو چې د الله سدي دا بستا ټولو ګرځستا بشي. نو د دې وجه الله وی چې دا هر سم د دنیا مصائب می راوستو د دنیا سہولیات می در باندې راوستو تا ته می د ژوند سہولیات ستا په اندازې سره مهیا کړل تا ته می چې دی هغه پیغمبران درو لګل بیا د هغې نه پس چې دی د هغې ورساو یا په مختلف شکلونو کې تا ته خلک درتله په مختلفو ټولګو کې تا خلک لیدل مختلف د الله کائناتو په هغې کې آثارو په هغې کې نښې وي چې په دې هېڅ ته پوه نه شوې په هېڅ تاسو چونو کړو په هیڅ کې الله ته متوجه نشوي. نو بس اوس خو جهنم ته داخل شه فاصبروا او لا تصبروا که صبر کې او کنه کې هغه وخت چې هغه په مصیبتونو صبر کړی وي زه دې یاد کړی وي هغه وخت چې د دین خلاف چا کار کو چې ته به صبر شوی چې دا ولې د دین خلاف کار کوي استاد بي ولې نه کو ستا پلار ولې نه کو ستا رور ولې نه کو ستا خور ولې نه کو ستا مور ولې نه کو ستا خزي ولې نه کو چې هر چا د دین خلاف کار کو پکا دې چې ته به صبر شوی چې بای دا دین تر سمول غواړي دا په صحیح طریقه راوستل غواړي خو داسې میدان دی چې دغه تا و نکړه نو اوس دلته کله رااله دا خو د نتیجې زیری او د نتیجې په ځای کې څوک ماشوم ته دا نه وي چې زه خیر ده بس نتیجه کې بس تا کار کړی دی او کنه دې کړی بس اسې به دې پاس کما اب زمونږ دا وی اکما کل به وی خو سم خلک نه کوي داسې هغه ورته وی چې بای که مهنت دې کړی خدا نتیجه ده که مهنت دې نه کړی نو دا نو ورته الله فرمایي اسلوها فاصبروا او لا تصبروا کدلته اوس صبر کې او کنه نتیجه دغه ده چې جهنم ته داخل شي سواء علیکم دا صبر او نه صبر دا پتا سو باندې اوس شي برابر دی لکه ته پیل شوي که جاړي او کنه جاړي کیسه دې اوس برابر ده د وخت نه به کار کړو امتحان لا. نو الله رب العزت فرمایي اوس که جاړي او کنه جاړي صبر کې او کنه کې دا پتا سو برابر دی الله دې حالت نو ساتي. انما یقینا په خبره دادا تجزونا
بدله به درکولی شي ما کنتم تعملون ما د هغه څه کنتم چې وې تاسو تعملون چې کوم عمل هم کوو استمرار سره چې را روان وې همیشتن را روان وې چې کوم عمل هم کوو د ایمان او صالح عقیده هم راوړې وه نو اوس نتیجه په هغې مرتب ده که صبر کوې که نه کوې خو چې کوم عمل هم کړی د هغې جزا تاسو ته میلاویږي د هغې بدله به درکولی شي نو الله دې د نیکۍ توفیق راکړي ها کوشش دا پکار دی چې د غزې د تیاری وکړو هېڅوک به پکار نه راځي یو الله رب العزت به پکار راځي یو ستا دین به د الله پکار راځي نو الله دې توفیق راکړي